شروع کوم د الله په نامه سره چې تر ټولو لوی او مهربانه دی. ګرانو مینهوالو، کله کله د سړي زړه یو شی نه غواړي خو بیا د حالاتو مطابق مجبوره سي. د دغه تحصیل باغ د حوالې هر 2 منټه بعد دغه ناخبره مخلوق پوسټونه کوي. د دې زه لږ تفصیل نن در کوم، هم نیم تفصیل در کوم، نیم بیا بله روز در کوم. دا چې په شروع کې اول ور د تحصیل معامله سره سټارټ شوله چې کله وزیر اعلی پشن ته راغلی و چې هغه اعلان وکړي، نو بیا به د هغه خلکو ته موږ وویلې ده چې باید یې راسئ 15 کسان به د یونې نه راوغواړو، مشاورت به پر وکړو چې چیرې ستاسو خوښ سو هلته به یې جوړ کړو یا د دا ولس خوښ سو. خو دا خلکو سرزوري کوله. دوی موږ د یوه چا سره نه مشوره کوو نه شی کوو. 2-3 واره خو ما ورته وویل چې باید راسئ دا اجتماعي شی دی، دا د یوه کلي شی نه دی، دا به په مشاورت وکړو. خو دې خلکو زور کاوی، د زور چې باید موږ بس نه منو. نو بیا اوس دلته خلک دی یو پوسټ وکړي وایي دلته ویرانه ده پلانه ده. بایي ویرانه د استازی ده، دا زموږ چې ډېر ښه تجویزونه دي. دا کم ډیپټي کمیشنر پشین یا اسسټنټ کمیشنر برشور یا کمیشنر کویټه ډیویژن چې کومه فیصله پر میرټ کړې ده، دا ډېره درسته فیصله ده. د دې یو دا دی چې دا د عوام په میان کې ده، د عوام رسایي ورته کېږي. دا ته چې د کوم ځای نارې وایې دا ویرانیه ده. ویرانیه په دې ده ستا د یو کوچنی دکاندار په روډ پښه وغځوي، بیا وایي زه دا روډ بندومه. دویم په دومرې سارا کې ته د تحصیل لیټ کواټر لپاره مځکه په پیسو اخلې، خرید و فروخت کې کوې. دریم ستا د روډ دغه حالات چې نارې تر لندنه تر سوزیلینډه ورسېدلې، نو ویرانه ستا هغه ده. څلورمه ستا د په دې ویرانه ده چې ته خپلو عزیزانو ته روډ نه ورکوې. زه به د دې خبرې ما ډېر وخت دا خبره نه وه کړې، مګر مجبورن کله کله د حق ویل پکار دی. تر ټولو مخکې د سفري روډ ته یې لکه دا د لمنځې دا اخوا خلک لکه مندوزۍ، کوزه شاڅه، لوړه شاڅه، مشو، دا خلک د دې خلکو لار بنده ده، دا پر پشین راګرځي. ته که ښه عاجزي کوې دا د سفري روډ یې لکه. که چیرې ته د عاجزۍ خبرې کوې دغه یې لار ده. دویم د تحصیل متعلق ګوره ما 6-7 تجویزه ورکړي وو. ما ورته ویلې چې راسه دا په تورمغه چوکۍ سره جوړ کړو، مین روډ دی. دویم یې راسه پر مرغکۍ یې جوړ کړو. دریم راسه پر امباره یې جوړ کړو. څلورم راسه پر اموزۍ یې جوړ کړو. پنځم تجویز ما د کچ اسنځۍ و. شپږم تجویز ما د شیخ الدین نیکه و. اووم تجویز ما د میرعلي و د ورجړوبي سره. حتی دا خلکو ویل چې موږ یې نه په ورجړوبه یې لکوو نه یې په شیخ الدین نیکه یې لکوو، زه یې د خپل کور په اخوا 1 منټ نه یې لکوم. نو د دې په مجبورن کې بیا ما درخواست ورکوي ما لوره دا تحصیل د عوام شی دی، دا دې د خلکو په میان کې جوړ سي. نو ته نه په ورجړوبه برداشت شې، نه په اسنځۍ برداشت شې، نه پر سید خایي برداشت شې. ورور هغه هم ستا عزیزان دي، هغه څوک دي؟ هغه خو هم په سید دي. زه دومره لو لمن لرم، ما 2 تجویزه ستا د عزیزانو د پسیدو هغه کړي دي، لکه یو چې دغه د اموزۍ ده، بل امباره ده. ته هم راسه 5 تجویزه راکه. ما 6 درکه 7 درکړي دي، ته 5 راکه. ستا په 5 کې به زه یې ونیسم، یا ته زما په دا 6 کې یو تجویز ونیسه. ګوره په علاقه کې دا شیان چې دي، دا شیان دا رنګ کم نه کېږي چې په خپل مزاج دی. دا د مزاج شی نه دی. بیا مې 6 مرکې پر وکې، بیا دا ګرد یونین کونسل والا ورته وول، د کوت والا، د تخایي والا، د مندوزۍ والا چې ورور راس سره کښېنو، دوی یوه خبره نه منله. بیا زه په دا کې د کوتو محمد شاه والا ډېرې شکرې ادا کوم. د دوی ډېره لویه لمن ده چې دوی له موږ الن کې له دوی څه دا کچ اسنځۍ او اموزۍ اوس ډېره لیرې ده. خو پر دا باوجوده د کوت والا زه شکریا ادا کوم چې دوی د عاجزانو سره دا خبره ومنله چې به موږ ته د عاجزۍ دپاره د اتفاق دپاره دغه ځای له درځو. بیا ګوره ته خلکو ته غلط فهمۍ مه پیدا کوه. ما تا په پښین ډي سي کچارۍ کې مخامخ مذاکره سره وکړه د اسسټنټ کمیشنر برشور، د اسسټنټ کمیشنر پښین، د ډي سي په موجودګي کې. نو تا وبایلله، بیا هم په کوټه کمیشنر کې سره وکړه. بیا ته وروره چپ خبرې کوې. ګوره
دا د نوې میاشتې پر 24 یا پر 25 تاریخ زما ستا جرګه سوې ده. په دا دور کې شبیر مینګل ډیپټي کمشنر پشین دی، وزیر اعلی جام صاحب دی. په هغه وخت کې دا منټس ما له تا ګټلي دي. ته نن د ډي سي پشین ظفر صاحب یا د نور ایم پی یا د بل د علاقې د قبایلي شخصیت باز محمد غریب رنګ په بدی دا رنګ مه په بدو، په هغه کې د دې خلکو یو کردار نسته. دا ستا خاص جوبند دی، ستا مس جوبند دی چې د شبیر مینګل دور دی، جام صاحب وزیر اعلی دی چې ته ډېر په جوبند کې وې. دا منټس په هغه دور کې موږ در څه ګټلي. دا نور ګرده خلک ته نکه پرې بګنډېج کوې او زیاتوب ورسره کوې او د علاقې بدنامي کوې، د سپین ږیرو توهین کوې. دا چمونه مه کوه، دا یې لکه بیا وروره خبره وره. ته بیخي اوس سره کشنی سوی، یو نیم کلی پاته یې، ستا سره تا د ورجوړو غم نه برداشتوئ. حتی ما اخر د تورې تجویز هم درکړې، مال په توره کې به جوړ کړو. ته د خپل انا د ضد رادی سه، تا ول یا زه خالي پر باغ غواړم بل ځای نه غواړم. نو نن زه هم خواست درته کوم، ګوره دا تحصیل تا پخوا نارې ولې، تا ول دوی ترقیاتي کارونه خرابوي. نن نو بیا ولې کوټ لزغلی. نن نو چې خبره واوره چې ما تا مذاکرات سره وکړو د ګورمنټ په موجودګۍ کې، چې ګورمنټ زموږ خبره ته میرټ وویل، نو یې لکه که چیرې د دا مذاکراتو بعد د دغه جرګو بعد د دا ډیپټي کمشنر و، د کمشنر د زموږ وروستۍ د ناستو د وراسو بعد بیا پر باغ فیصله سوی، هم زه مخالفت نه کوم. ولې ما خپله د هوښیارۍ مطابق د خپل کلي د خپل وطن کوشش وکړي. نو شاید بیا به زما وراسه سمه نه وه چې د په باغ کې اعلان کاوی، یا به ستا وراسه د انصافه ډکه نه وي چې د نور ځای اعلان کوي. نو دا تحصیل مه خرابوئ، د علاقې ترقي مه خرابوئ. یو څه وخت مخکې ته ډېرې دا نارې ویلې چې دا تحصیل یا دا ترقي دی خرابوي. زه باغ هم زما کلی دی، دا نور یونین مندوزۍ هم زما کلی. زه دا خواست درته کوم چې دا د مندوزۍ د سفري روډ په ورنډو ریله کوي، دا خلک په تکلیف دي. نو دا به ډېره ښه خبره وي، موږ ته په عاجزۍ کې سره اوسېږو. دا یوه د تحصیل خبره نه ده. دویم زما ګوره ته تحصیل وزیله سره ږدې، د ضلعې او د تحصیل ډېر فرق دی. زه د تحصیل هیډ کوارټر هم د ولس په میان کې ما غوښتی او بیا یې هم غواړم. د ضلعې د هم زه د ضلعې هیډ کوارټر د ولس په میان کې غواړم. ناپ لګوم چې کوم ځای سنټر و، خدای دې وکړي چې خانوزۍ سنټر سي، خدای دې وکړي چې توبه کاکړي سنټر سي، خدای دې وکړي چې بل ځای سنټر سي. بلکل پر هغه ځای متفق یم. زه د عوام شیان خرابول نه غواړم. نو زه دا خواست کوم چې خلک به پوه سوي، دا ولس به دا مشورو باندې پوه سوي. نور آګاهي کې وغوښته، بل وخت به بیا دغه وکړو. مهرباني.